وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یورانه ژوندې پاتې شو نو د سړی زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه دا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمې زړې چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړې تحقیق لکوکه چې دا خزه کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهېږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړې ما خو درته وایي چې زه ملا یم خو ما غوندې زاغ ملا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلی دی چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یی یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي ها جی یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې نه دا د هغې نه زیاته ډمه ده وس یې نشته د دې خالي تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ته ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده ماجدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه یم ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملایم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا اور په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګي عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب آرامتوب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره
ویلی نه زه ډېره پاکه یو طالب مصلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکه راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي ویلیا خو تلیم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېناوه وی په ټوکرای کې کېناوه او په د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې په مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېده دا ټوکرای دی په د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دی غرق دا خو مې زوی دی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې ووایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي ګیرې نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشورونه دي وزرې نشته که وزرې دې زړو له ورکې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که نه چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وځي زه هم ته دې بد ځناور ته اوس وګوره دا یو مې مټ نه ونی مال څه ورته ګورې هلاسې خدای قدرت مې کاته دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي قرآن څه ویلي دي قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کړه کمی خزی چې دکاندارانو نه سودا لی هغې سر ټیټي ته چې په ښځه سودا خرڅی ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا بدې کناټو یو وهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشته ا د کافرو خبره ما ته یاده ده پړه مې لیکلې ده تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ هغوی به وجدنا علیه آباءنا زمونږ نور او پلار په دې لار تېر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم دا اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا مور او پلارم په دې لاره تېر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمد نه راځي
هغه اللهم ندی لنه ورد کچا په اللهم یاد کړی دا نو نشکرک ولا نکفرک دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک چې ولا نشکرک دی وی په مانزه کې کافر شو عزیزانو موږ نه ور قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي طالبان کم کتابونه ویل کا آیا بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری کم ځای دی قرات ویل دی په لاهور کې نصر ابرمدم شو لاهور کې مال ولد والین دې زده کړی دی ویلاو جی مال ته ووایه لکه نو داس چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا پکې نشته په قرات کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاری دی دا ولدوالین ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورې غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ پړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ غالین 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 استاد ووایي سمینه ته ووایه تم لویو بزرگانو کې شونډې دي په دوالین یا پتی یا پتوی یا په صاد وخوځېدې نو غلط ته ووایي پنځیرا میدان ته شئ عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دین نم ٹوکے جوڑے شوے مذہب نم ٹوکے جوڑے شوے دنیا خدا ٹوکی ملک ندم ٹوکے جوڑے شوے تو پا ملک او گورا چے سال دے دو سنڈاگان پن خطی دی خدا دے اس پاکے نور خیر کی او دوارا خک کٹی دی غلام ساکم خک کٹے دیو نواز شریفم خک ریٹے دے اگا سنڈاگانو سال دا ملک جوڑ کڑے دے دلتا مونگ دا مولاتوب پجامہ کے سال جوڑ کڑے دے چا دا خلوت پجامہ کے سال جوڑ کڑے دے خدا تو گو رہی اخیری خبر میں واو رہے ز بیمارم اڑبا میں خپا کے دو پلار میں دے خدای بخی ڈاکٹران بیرا وستا ہاں ہاں سپوڑای بیرا کړی او سات بخوم بیا به مړه خپا کېدو یو بوډای خزراله ماته بچی ته څه بیماره ماړه مې خپا کیږي نا غیر اتوی داسې وکا چې زړګی لا ډاډ ورکا پخپلا زړګی لا ډاډ ورکا پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلې زړونه بل بچی د خپل زړه لا پخپلا ډاډ ګیره ورکا په ډاکټرانو پسې مگر بس چترا پاسې دم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی هم ترننم ټیکي نو دا خپل ځان په خپل جوړ کړي ما په ما اعتبار کوا ما په بل مال سوکراشي وي دوانه به مې نو باسي زاوره کېږي خوارشي مونږ ځان لغر کی استاد د کم ځای دوانه نو باسي لاس راکی کنه وي دوانه به مې نو باسي میدان اخري پیرانو سره کوا زه پیر میر نه ما لار لنډوا قرآن دا ټکه کوي ما بالکل
چې ما غوندې پلیتم تاسو راشي چې دوانه به مې نو باسي. نه، قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. عباد لفظ عام اللہ وی ہر بندہ چھ مانا سوالو کی نو فإنی قریب زہر بندہ تا دیر نزدے نزد چھ در تا دوا کم خو خدای تا بویم کنا ٹھیک دا خبره به لګه وګده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ما ته خپله وایه که نه. نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې م دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی. زه یوازې نه یم، زما الله ما سره دی. ډاکټر اقبال یو ډېر خوندناک شعر دی. اغوی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. وہ تقوادار اور پرہیزگار اور ډېر اوږده اوږده منځونو کولو والا بزرگ جمیل سے د شیخ فولاد بابا وصیه یا خو مې پرېږده چې په جماعت کې شراب وڅکما. ما پرېږده دې جماعت لا شراب بوتل راوړم او ګلاس وڅکم په جماعت کې. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، جماعت کی میں ولی شراب اسکلو تا نپری دے ځکه چې دا د خدای کور دے او دلته خدای دے. خواہ د خدای کور دے او دلته خدای دے، چې بار اسکما د خدای اسمکا نه دا. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. اگا زیرہ تو خواہ چې چرته خدای نہیں شتا دا څه زشته نو چې خدای هر ځای دی نو بیا په جومات کې مې پرېږده چې اوس کما. نو عزیزانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ. ډم په لاره رواني دوپړی باجي غږیږي درنګ درنګ ګډېده چې جومات راشي هلکه جومات دی نو جومات سره یې چپ کی چې جومات نه تیر شي بیا آرامتوب شروع کی. خدای دې کور روان کا. دا جومات خو خدای پکې اوسېږي نه خبره ده. د جمعات ادب کوه، دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي. د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی. نو دې ته لږ سوچ وکړئ، سوچ وکړئ. د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتن فوقتن چې ښځه دې ته وایي، خزه دیتا وی. او مونگا د کوئی په بلاګانو اوړې دلی څه ټیم دی. زاد کوئی بلا ټکه یاد لرای مخې جمله ما ته یاد کړي. ٹھیک شو ها یری تم په اوړې دلې سن یو سړیو ملمانه به چراله نو د خزینه ډیر تنګو. خزینه بچ ملمانه به رااله دی به کو تک را واغست او ملما به نه پرې خو کور کی. یو ملما راغی ډیر معززو دیو سره کی خیال کوي چې که خزې تم چې چای مې پخې کا یا روټه پخه کا ملما راغله اوس مې خزه خخته پلاس ور پسې روزي سوک کور تراغله خزی ته وی چې خزی خبره خو نه کن وینا وی یو ډیر لوی خان راغله دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایگیری دی کدی عزت ولا ورکو نو ډیر څه براکی. نو خزه خم خر دماغ ده کنه ویل خا
نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنگله برانه کی ویل بنگله هم راکوي خو کته عزت ویل الله چرګوړی راونی سزا میړی چرګوړی رانیولې دی لال کړی دی او زرې ولا روټای موټای او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورتل خان په دسې بلا وختم که د دې ښځې نه د خلاص کم نو عمر له به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګې راوړی دی خوړلی دي دا ښځه د خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کوم چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه وخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پسې یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي دي د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته وې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی او ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلی ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیختي وو زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځی ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځی چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوست د خدای قهر دی ښځه نه ده د خدای قهر دی دې سړي ورته ویل ښه ده نو خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م څه حصه ورکم به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به په نکام در کې او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې د صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان اله دمګري راولئ مولا راولئ دم کوي نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جنګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو ایډورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله څوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په د پی یقین وکونو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولا راوغختو نکای ورته تړلو یو بنگله ورکړو زمزه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان شو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی دی چې په بل چا کې ناستې نه بدرځم دا به وسکی خیر ځه
چې ورغله ده بلا ورته ویل چې ما چې تا ته ویلی چې په بل چا کې نم نه برازي نو دی ورته وی چې دی لنیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسو دی لراغلم چې د کوینا غ خزر راوته ده ما نه پښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دی وخم او کنه بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستاشو خو چې خزه ته مې ونخه هغه د کوی په بلا وړېدلې کنه ماما دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکی به دوی خلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون د دوی بیړۍ به په گرداب کې ګیره نه او چکرې به نه والی خالی په دې ټکی به دوی خلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی حاشا وکلا چرګ زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی الله وایي په دغه به نه خلاصېږي د دې داسې مثال دی لکه مولا چې ستاسو نکاح تړي نو په دغه وخت کې خلق ناس دي نو مولیان هم عجیبه غوندې دي نو داسې غوږ کې ورته وایي سبنګ بنګو کی هغه وکیل سره او بیا بنګ بنګ غالک سره وکي او داسې سالال مرداری کیو رخصتی کی حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی نکاح په مجلس عامه کې تړي ټول خلق بناستي او سب بل خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اختای او څوک په غډېدو اختای او خزه پکې دوپړای غږی او دلته نکاح کیږي نو مولا مړه کې خیال کوي چې او د خري نکاح د خر سره ځان ته خلاصوا اصل مقصود به ذات شی چې ده په واده کې ام مجلس عقد ده او مجلس نکاح ده نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانای چې د فلانی لور ده په دې نامه داغه په کور کې بل لور نشتا دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مہر قبول کړي وو قبول دکړه نو ته جواب کې وای چې او ما قبول کړي واو قبول میکړه دته نکاح تاسو څومره خلکو چې ودونه کړی دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلی درته چې دا خزه که بیمار شو علاج دیم قبول کړي کده دې جامې نه وي غدیم قبول کړي کده دې کور نو کور بم ولاله دا خبرې شوې دي چې تاسو ودونه کې ها نه دي شي اوس ته چې واده شو کور به ولا جوړه سبزی به ولا راوړي جامې به ولا راوړي که بیمار شي ډاکټر ته به بوزي داغه تمام ضرورت زندگی چې دی به ته پورا کې سرخی پاوډر به ولا راوړي اس کنه راوړي بیا دې پریدي نه تا وخت کې دا نشویلې چې ما خدا خزه قبول کړي دا نو د دې ضرورت خو ما نه دي قبول کړي دا څه ویل شي ما خو ته قبول کړي ما خو پکې دا شرط نه وکړي چې جامې بم ولا کوم او روټه بم راوړم په کار کوا دا څه ویل شي دا مثال د دې ده الله وی پتس آمنا بنخلاصيږي چې سو پوری د ایمان مقتضیات پورا کړی ني ایمان څه ته وي ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی
پیغمبر چې کم شی د الله نه راوړی دی په هغې یقین کول او تصدیق کول. نو چې په کم شي یقین او تصدیق وکړي نو به عملی طور اختیار کړي. او ستاسو مونځ ته راغلي دا د ایمان تقاضا ده. زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده. روجې میاشت راغه روجې نیسي دا د ایمان تقاضا ده. حج وخت راغه پیسې در سره شته دا د ایمان تقاضا ده. خوار غریب در تراغه چې وګې ما جیب کې د خامار نه دی پروت دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا. دا ټول د ایمان مقتضیات دي. نو عزیزانو یو خو به پتش آمنا نخلاصېږي. ګوره دا یاد لرئ دا ما خبره نه ده دا قرآن ویلی ده او خدای ویلی ده. دویم آیات دا ده چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږ دا مليان چیو د کربلا قصے بیانو. بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو. دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک. او زه په وینا کولو او تاسو په اورېدو په دې به کار وشي چې ما بیان وکړو او تا واورېده نو کار به په دې وشي. قرآن وایي په دې کار نه کیږي. بالکل نه. تلک امة قد خلت لها ما کسبت. الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي لها ما کسبت دې خلقو له به کارامت هغه عمل وي چې کوم دوی کړی. کوم عمل چې دوی په خپله کړی هغه به ورته کارامدي. او تاسو دپاره ولکم ما کسبتم تاسو د پاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی. هغې د پاره د هغې عمل دی او تاسو د پاره څه شی دی ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کیږي. امام حسین څومره بہادری کړې وه د هغې تپوس به مونږ نه کیږي. زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب څومره بہادری کړې وه دا تپوس به زمونږ ښځو نه کیږي. دا شک پکې شامل نه. په لسم محرم کیرونه او الواګانې وغیرہ وغیرہ په خول چې دي دا یو د ښځو رسم دی زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی. لکه پرون ملته محرم پولیس خلک نه پرېښودل ته ښځو چې دی ډولکي دي که منګي راغستي وه دیرې ته تلې په مړو اوبه اچوي. په مړو اوبه څه کوي امامان تږي شهیدان شي. خدای دې په تڼاکو سټکوري کا. امامان 1400 کاله وشو چې تږي شهیدان شوي او اوبه ته دلته اچوي اوبه په خپل مړي اچوي. امامان هلته تږي پراته دي. دا کوم عقل دی د دې بدبختو. زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبلو په خبره مې ایمان مضبوطېږي. چې وجي ته مې ویل مال خپه خپه هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شو نو خبرې چا سره کې سړي زامن نشته. ښځې یا خو لنډرې دي د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سرکونو باندې په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره دا ترکای اسپې چې دي اوارې منډې وایي. او یا چې دا قرطنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي په دې قهر اخته دي.
نو هر طرف نه تیاره ده. هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه هغه رڼا ګل شوه، انشته. اوس هر شی زبانی جمع خرچ دی، که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زبانی جمع خرچ. قسم په خدای دې دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي. یو قبر کې د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه. نو ما ته وی چې مړی خو درته خیم په قبر کې، خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. که دې ولیدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي، تر اوسه ثابت پراته دي. 15 کاله پسې دا خون بابا پادیره کې یو راوویستو. داغه کار څو؟ داغه کار داو چې لوی تاجرو تمام دولت د خدای په لار کې باج کړو. 15 کاله پسې راوویستو، ما لیدلی و په ګیره کې هغه د لمباو بمه منختې وې همغسې. اوس یې په 3مه ورځ ته راوکنه قبر ټرایي وکئ چې نن یې خښ کې په 3مه ورځ یې قبر وکنه، یا به ترې لړمان روځي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکوي. تجربه وکړه. ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي. په دې اړ په شکال کې په دې سړک او خره مردار پراتی نو چې په تیریږي په میلیونو هغه بوی به درځېدله. بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی ترې رالرې که نو د دې لیش دې عمره لړمان ترې راووته او 3 انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه و بس کلی شو او نه مې روټۍ خوړی شو. هغه به څه کول؟ هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولی. دا عملو او خپله ښځه یې ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه. عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې دپاره و، دې دپاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیک کېږي، یا به ټیک کېږي او یا به در باندې ځان قربانوم. همغه یې وکړ. ځان یې پې قربان کړ، خپل زلمی بچی پې قربان کړه. 10مه ورځ ده او د ده نمبر راغی. آواز ورته وشو چې راوځه. چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو. بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته. نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته. چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره
کتا دا خپل پرده او ستر په خپل اراده مات کړو نو خدای به سزا درکړي. خدای به سزا درکړي. کتا پردي سړی ته د خپل مخ په خپل اراده وښودو نو خدای به سزا درکړي. پرون په 10 محرم هغه سړو ښځو خیراتونه کړي چې د چا ښځې په سړکو ګرځي. خپه نه شئ تاسو دا د کلو خلک چې یې که نه دا زمونږ ښځه خو سپینه بورکه په سر ټیک ده سپینو بورکو والا ما لیدلي دي. راځئ سبا له کوچي بازار ته بوځمه راځئ چې دا د کلو د ښځو تماشه وکړه چا بورکه په کومه ځي او دا په کومه ځي. بیا راځئ چې درته 5 پیرانو کې د ښځو تماشې وښیم. جارو به پاس ونې ته لړه کی چې جارو ونخته ښځې ته وایي مبارک شه زوی به دې وشي جارو پاس ونخته. راځئ سید حسن پیر ته راشئ د زیارت په ورځ چې دلته درته د خپلو کلو ښځو تماشه وښیم. راځئ زه پټې خبرې نه کوم را سره به یې. پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما په آرام شي یو طرف ته. زه د خدای بنده یم خدای پیدا کړی خدای به مې مړ کوي. کومه ورځ چې زما د قبري په دنیا کې کېدی نشي ټیک شو. خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې دي چې سراته حق ښکاري صرفه به پې ونه کم که کنزلې ولې نه وي لاس اخلاص اور ترے تیرا. وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وہی د مرگ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي خوب ولې نه راځي. یو ورځ به زه مرم. مرګ ما دپاره مقدر دی. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل راشي یو منټ نه وړاندې کیږي او نه رستو کیږي. یو منټ سیکنډ. نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده په شپه ما د کلو تماشې کړي. وایي تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمونږ ښځې بربنډې نه ناستي او تمبل او ډولکی ځان سره کینولې. قسم په خدای 400 ته روان او ما نه مخکې په ډیټسن کې ښځې ناستې وي چې زه یې ولیدم هغه ډولکي له نور زور ورکو په لاسونو پړکای شروع